په دویم ټیسټ میچ کې هم ساوث افریقا پاکستان ته یو ډیر غټ شکست ورکو. دا میچ ساوث افریقا په 10 وکټو باندې وګټلو او ساوث افریقا اوه ټیسټ میچونه په مخه باندې وګټل. ځکه خو د ورلد ټیسټ چیمپیونشپ فائنل ته هم د ساوث افریقا ټیم کوالیفای شوی دی. پاکستان په دې ټیسټ میچ کې انتهایی خراب پرفارمنس وکړ. په ډومبني اننګز کې په دې ټیسټ میچ د دویم ټیسټ میچ په ډومبني اننګز کې پاکستان په 194 رنونو باندې ټوټل ټیم آوټ شو او په دویم اننګز کې په 478 باندې په 194 چې کله د پاکستان ټوټل ټیم آوټ شو نو د پاکستان ټیم چې 200 نه کم سکور تاله په لیډ 200 نه زیات سکور په لیډ کې پاتې شي نو دوباره به ته بیټینګ کې فالو آن ولا ویل شي جی. نو پاکستان ساوث افریقا په 615 رنونه کړو په فرست اننګز کې او پاکستان ایله بیله په 194 رنونو آوټ شو. نو فالو آن قانون په هم امپلیمنٹ شو. د پاکستان دوباره بیټینګ شو نو پاکستان په سیکنډ اننګز کې 478 رن باندې آوټ شو چې ساوث افریقا له د میچ د ګټلو د لپاره صرف 60 رنونو لیډ ورکو چې هغه 60 رنونه ورپسې هغه وو اورونو کې وکړ او د میچ ته وګټلو. تاسو لا په سکرین باندې سکور کارت کاری هم ساوث افریقا سیکنډ اننګز وګورئ 61 رنونه ورپسې وکړل په وو اورونو کې او یو کلاړی هم نه دی وګورئ. بیټینګ هم 30 بال 47 رنونه وکړل د ټي 20 غونته بیټینګ وکړو او ماکرم 13 بال 14 رنونه وکړل او د میچ ته په 10 وکټو باندې وګټلو. مونږ ډیټیل سره خبره کوو په دې میچ باندې ډیټیل سره سکور کارت در سره شریکوم. دیګ ځکه سلمان محمد عباس سلمان آغا کامران غلام سعود شکیل ټولو تقریبا 2 ورونه وکړل او وکټ پکې چام وای نشته او ټول خوغ را بول په سیکنډ اننګز کې را بشو. د پاکستان د سیکنډ اننګز چې کم ډیټیل سکور کارت دی په هغه باندې تفصیلا خبره کوو جی. شان مسعود اور بابر اعظم ډیر زبردست سٹارټ پرون واغښتلو خو بابر اعظم بیا پرون آوټ شو په 81 رنونو باندې او په 145 باندې نن شان مسعود آوټ شو جی. خا خورم شهزاد په 18 رنونو باندې آوټ شو. خورم شهزاد ځکه مخ کړو ته چې روز الګ ټایم پاتو نو د ویزا وکټ په ویسٹ نشي لکه بیټسمن نه راوي خو دا ټایم لګ انډر پریشر وی بیټسمن نو کامران غلام سو نکل رو را په 28 رنونو باندې کامران غلام آوټ شو. سعود شکیل په 23 باندې آوټ شو دی. رضوان په 41 رنونو آوټ شو. سلمان آغا دومره زبردست ټچ کې روانو دومره خپل بیټینګ روان کړو او دایله مهاراج پیرا واسو سپینر بادر وکټ نه ملاوي د سپینر په وکټ غشتول راوستو او سلمان آغا په سویپ واخلو نو لیګ بیفور شو په 48 رنونو باندې سلمان آغا هم آوټ شو. عامر جمال 43 بال 34 خ بیټینګ عامر جمال په فرست اننګز کې خو سکور کړو. میر حمزه سولا محمد عباس 0 او سایم ایوب خالدی ریټایرډ دی. سایم ایوب خالدی انجرډ دی نو د پاکستان کاتا دیږي کې ختم شو. د ساوث افریقا رباډا تقریبا شپږ وشورونو کې 115 رنونه کنسیډ کړي دي 3 وکټي. مارکو جنسن 24 اورونو کې 101 رنونه 2 وکټي. مالډل 12 اورونو کې 38 وکټ یومنا. کوینا وفاقا 13 اورونو کې 47 یو وکټه. مهاراج 45 اورونو کې 137 3 وکټي. مارکرم 3 اور 14 وکټ یومنا. نو ټول نه خبالنګ د ساوث افریقا مهاراج کړه دي او مرباډا کړه چې 3 وکټي ایشتل دي خو مهاراج د اکانومي لحاظ سره هم خبالنګ کړه دي. نو پاکستان سیکنډ ټیسټ میچ هم د ساوث افریقا نه بایلو اور ډیر په اسانه ته ویلو په 10 وکټو باندې ساوث افریقا په دې میچ کې شکست ورکړه دي. د پاکستان صدا سي امپریسیو پرفارمنس په دې ټیسټ میچ کې نه دی راغله. بابر اعظم په فرست اننګز کې 58 رنونه وکړل په سیکنډ اننګز کې 82 رنونه. شان مسعود 145 رنونه په سیکنډ او په فرست کې صدا سي خاص بیټینګ نو کړي نو دا مکمل سکور کارډو سیریز چې کم دی ختم شو. د دوه میچونو ټیسټ سیریز چې دواړو ته ساوث افریقا وګټل.